نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم سامعین او اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ هغه مسایل بیانول غواړو کوم چې با جماعت انسان منځ کوي، با جماعت د امام سره د هغې طریقه کار او مسایل سي او دا موضوع مخکې د مقتدي د مسبوق او د قصر د رکوع د سجدې دا موضوع چې دا هغه مخکې موږ ستاسو مخکې دا پیش کړې وه چې په دې موضوع سره منګه هغه خبرې ستاسو مخې ته ایښودلې وي. نو د داسې بهترین ویډیوګانو دپاره به انشاءالله موږ تاسو ته داسې په ټایم د دې خبرداری درکوو چې با جماعت مونځ څنګه کېږي. یعنې مطلب دا چې کله امام مونځ کوي او مقتدي راشي یا مسبوق راشي، مقتدي او مسبوق چاته ویلی کېږي؟ په تېر شوي ویډیو کې موږ هغه ویلي. مسبوق هغه کس ته ویلی کېږي چې د امام پسې شاته ودرېږي، د هغه نه یو رکعت شوی یا دوه شوي یا د دوه نه زیات شوي او د امام سره دی بیا شامل شي. نو دغه د امام سره د شاملېدل د دې کس دپاره په یو رکعت کې، په دوو کې، په دریو کې، په څلورو کې دا په څه طریقه کار سره بیا کول غواړي چې امام ولاړي یو رکعت د انسان نه شوی، دویم رکعت په دې څنګه کوي، دا اولنی رکعت د به په کومه طریقې سره کوي. که څلور رکعتیز منځي نو یو رکعت ترېنه امام کړی دی، دا درې رکعته به دی د امام سره وکړي، نو دا یو رکعت به څنګه کوي. که درې تی امام کړي دا یو به څنګه کوي، که دوه یې کړي نو دا دوه به څنګه کوي، او که درې دي کړي نو دا یو به څنګه کوي. دغه شان د ماښام مونځ دی، هغه درې رکعته دی، لکه ویتر شو دا هم درې رکعته، نو دا به په څه طریقه کار باندې کوي چې یو رکعت دې شوي دا دوه به څنګه کوي، چې دوه دې شوي دا درېم به څنګه کوي. نو د دې طریقه کار لپاره نننۍ ویډیو او نننۍ موضوع زموږ ستاسو سره د سحر د جمعې د عید الفطر او د عید الاضحی د دویم رکعت په باره کې ده چې دا به په څه طریقې سره کېږي. نو ویډیو اوږدول نه غواړو، خو لیکن ډایرکټ دا شروع کوو چې کله امام د سحر یا د جمعې یا د عید الفطر یا د عید الاضحی مونځ کوي، یعنې د سحر دوه رکعته مونځ، د جمعې دوه رکعته مونځ او د وړوکي اختر دوه رکعته مونځ، د غټ اختر دوه رکعته مونځ کوي. نو مسبوق راغی او په دویم رکعت کې ورسره شامل شو، نو د ترتیب په لحاظ سره د مسبوق نه اولنی رکعت بچ پاتې شو، ځکه چې په دویم رکعت کې د امام سره شریک شو. نو په دویم رکعت کې د امام سره شریک شو، کله چې امام سلام وګرځوي په دویم رکعت کې، نو دا مسبوق چې دی دا وروستو راتلونکی سړی دی به ودرېږي، خپل اولنی رکعت به په دې طریقې سره پوره کړي چې اول به ثنا ووایي، ثنا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک، او بیا به تعوذ ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا به تسمیه ووایي بسم الله الرحمن الرحیم، بیا به فاتحه ووایي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، سره د آمین نه آمین پورې به ووایي او د هغې نه وروستو به صورت میلاو کړي، هر صورت چې آسان وي هغه به ورسره میلاو کړي، او د هغې نه وروستو به رکوع وکړي او بیا به دوه سجدې وکړي، او د هغې نه وروستو قاعده به وکړي، د دوو سجدو نه چې پاسي نو د هغه سجدو نه وروستو تشهد ورته بعضې خلک وایي هغه به وکړي، او په دې کې به درود ولیږي په نبي علیه السلام او درود ابراهیمي به ووایي، د هغې نه وروستو به دعا ووایي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا، او بیا به سلام وګرځوي. نو خپل بچ شوی رکعت چې کوم امام د ده نه اول کړی دی او دی د امام سره په دویم رکعت کې شامل شوی دی، دا به په دې طریقې سره پوره کوي. خو یوه خبره قابل غور ده چې دا خو د عام مونځ طریقه کار شو، خو کله چې د عید الفطر مونځي یا د عید الاضحی د وړوکي اختر یا د لوی اختر مونځي، نو د ترتیب په لحاظ سره به د رکوع نه
مخکې به دې 3 تکبیرات ووایي او په هر تکبیر کې به غوږونو ته لاس اوچتئ او په 4م تکبیر باندې به بیا دې رکوع ته لاړ شي. باقي ارکان به هم دې په دغه طریقه کار سره وکړي. او دا مسله الدر المختار جلد نمبر 1 صفحه 86 کې لیکلې ده. عالمگیری جلد نمبر 1 صفحه 261 کې لیکلې ده. او د مزید تفصیل لپاره به ان شاء الله موږ تاسو ته د نقشو په لحاظ سره پیش کوو. او د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب، کمنټ او لایک کړئ چې موږ تاسو ته داسې بهترین او زبردستې ویډیوګانو مخې ته راوړو. وما علینا الا البلاغ.